دغه شان سودار باندې بدلوم. الله دې موږ ټول ته داسې همت او حوصله را نصیب کړي. حیا څه ته وایي؟ حیا او شرم څه ته وایي؟ حضرت والا رحمت الله علیه فرمایي، حضرت مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب نور الله تعالی مرقده فرمایي چې حیا څه ته وایي؟ ان حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نهاک. مولا علی قاری رحمت الله په حواله سره د مرقات شرع په حواله سره حضرت د عبارت ویلو چې شرم او حیا څه ته وایي. مونږ وایو کنه الله تعالی شرم نه درځي، یاره تعالی حیا نه درځي، شرم او حیا څه ته وایي؟ حضرت فرمایي چې مولا علی قاری رحمت الله علیه د مشکات په شرع کې مرقات کې دا خبره فرمایله ده، ان حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نهاک. د حیا او د شرم حقیقت دا دی چې ستا مولا ستا رب تا په هغه ځای کې ونه ویني چې کوم ځای کې منع کړی، چې کوم کار نه منع کړی، کومې خبرې نه منع کړی، کوم حرکت نه منع کړی، هغه کار هغه حرکت او هغه خبره باندې تا ونه ویني، دې ته حیا وایي. ان حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نهاک. دا شرم دی. نو باید ګناه په وخت سړی شرمیږي نه، او کله توبه استغفار موقع راشي نو شرمیږم، ما له شرم راځي. طواف موقع کې تعالی شرم درځي، او د بیت الله شریف چې ملتزم کې تعالی شرم درځي، او په صفا مروه جړه باندې ته شرم درځي. دغه ځای د شرم دی. دا شرم راواله د ځمکه کې خخ کا او الله ته متوجه شو جړه، دا د جړه ځای دی. دا خو شیطان ته دې نه میسارای چې دغه د کائنات هغه ځایونه چې دغه ځای کې د کروڑونو عربونو مسلمانانو مغفرت په دې طریقه کېږي. 2 رکعاته صلات توبه باندې او په سجده باندې او په حرم کې او په مسجد نبوي شریف کې او په ملتزم باندې او په صفا مروه باندې الله دا ځای نه تاسو ته موخی. په دې باندې خدای کائنات د ګناهګارانو مغفرت کېږي. و ظالم ته شیطان دل کې منع کوي چې دل کې تش تو شرمېږي چې دې ځنه محروم شي. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان خپل دوزخی دی او چې دا ټول خلک دوزخیان شي. شیطان خپل دوزخی دی، خپل غواړي چې ټول خلک دوزخیان شي. لہذا دا خبر یاد ساتل پکار دي چې توبه او استغفار کې تاخير نه دی پکار. الله نه مغفرت غوښتو کې تاخير نه دی پکار. فوراً دعا استغفار توبه جڑا 2 رکعات صلات توبه 2 رکعات صلات حاجت کول پکار دي، او الله نه باندې خپل ګناهونه معاف کول پکار دي. کمی کوتاهی کوشي به تقاضای بشری، خدا نه خاصه به تقاضای بشری چې دې کمی کوتاهی وشي نو فوراً سړی الله ته متوجي شي، الله نه معافي غواړي، استغفار وکي. او چې کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته ښودلې ده چې 2 رکعات وکي 2 رکعات صلات توبه وکي، او بیا الله تعالی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالی پاکی بیان کی، درود شریف وي، او بیا په زبانه پیمان شي استغفار وي، توبه وباسي. خدای دا غلطی را نشوي، دا جرم را نشوي دی، خدای ماته د جرم معاف کی، زه پیمانه ما زه مختورنه ما، او دا عزم کوم چې آینده به داسې کار نه کوم. که یو زر ظلم تا نه په ورځ کې دا ګناه کیږي، په کار چې زر ځل توبه وباسي سړی. دا چې انسان مني چې زر ظلم یو غلط کارو کې په ورځ کې شواروز کې، خو بل فرض خدا نه خواسته په ورځ کې زر ځل دنه یو غلط کار کیږي نو زر ځل د توبه وباسي. که غلط کار کیږي توبه دې وباسي، په توبه کې دې بیا کوتاهی نه کوي، توبه کې دې هم تقصیر نه کوي، توبه کې دې هم بیا کثرت وکي. خطا کوینو تواب دې جوړ شي. ان خیر الخطائین التوابون. بهترین مجرمان بهترین خطاکار هغه دي چې کثرت سره توبهګار وي، کثرت سره توبه وباسي. د کثرت خطا او د کثرت ګناه علاج په کثرت توبه سره وباسي. کثرت ګناه او د کثرت خطا علاج په کثرت توبه سره وکي. خلاصه دا چې به د ګناهونو په بنیاد باندې سره مایوس نشي، او د ګناهونو په نتیجه کې سره د الله نه امید نشي، او د ګناهونو علاج کی په توبه استغفار سره، په ندامت سره خپېمان شي. التوبه هي الندم. توبه د ندامت نامه ده بای، توبه د خپېمانتیا نامه ده. خپېمان شي زړی د خپل جرم احساس ورته وشي، به دې ته توبه وایي. او بیا تفصیلی توبه څنګه ده چې په ګناه باندې ګناه نه لاس والی، ګناه پرېږدي،
آینده د پاره عزم وکړي چې خدای پاک دې ګناه ته ونه جوختېږم حقوق العبادو کې کوم کوتاهی شوي نو هغه د خولې خبرې اترې شوي سپېړه څوک سپېړه شوي معافي وغواړي او مالی لیندین کې کمی کوتاهی شوي نو هغه ادا کی یکمش نشي ادا کولی په مزه مزه ادا کی حقوق الله کې چې کومه کوتاهی شوي ده منځونه قضا شوي دي وروره الله دې نه کی یو فهرست جوړ کړي څومره منځونه قضا شوي دي یو اندازه ولګئ زیاته خوشي چې کم ني او په مزه مزه د منځونه را قضا کی او خدا نه خاصه روزي قضا شوي دي فدیه روزي دي به کفاره روزي دي به هغه یو فهرست جوړ کی څومره روزي قضا شوي هغه په مزه مزه را قضا کی موسم معتدل شي یخ ورځي شي په دغه ورځو کې را قضا شي زکات نه دی ورکړي مثلا دا تفصیلی توبه ده زکات په فرض دی خو نه دی ورکړي نو هغه علماء سره کینی طریقه معلومه کی او د گذشته کالونو زکات په مزه مزه ادا کی یک مشت ادا کولی شي یک مشت ادا کی یک مشت په یو ځای نشي ادا کولی په مزه مزه ادا کی قربانی په کلون باندې واجب و نه ادا کړي غفلت کې وخت تیر کړي دی اوس ورته احساس وشو نو قربانه حساب کتاب علماء سره کینی هغه حساب کتاب برابر کی هغه مر رقم صدقه کی حج نه دی کړي حج فرض شوی دی ولې نه دی کړي تر اوسه پورې غفلتو په کلونه په تیر شو حج نه دی کړي او فرض دی نو اول فرصت کې خپل پاسپورت کاغذات برابر کړي او د حج تیاری وکړي دې ته وایي تفصیلی توبه نو اصل اجمالی توبه خو بس ندامت ته چې سره نادم شو خپېمانه شو او ځان مختوره نه ګڼلو چې ما څه کړي دي د الله ما سره سم عمله ده چې څومره نعمتونه احسانات راته نصیب کړي دي او زما